معاذ ابن جبل فرمایي نبی علیہ السلام سره وروسته ناستم علی حمار یو خر باندې مونږ سواری کوله. ګوره د دوانو ځانو سردار سواری په څه باندې کوي؟ خر باندې. ویزه سره وروسته ناستم نبی علیہ السلام مخکې ناسته وی ماته فرمایي چې معاذ تا ته پته ده ما حق الله علی العباد، په بندگانو باندې د الله څه حق دی؟ او اے معاذ تا ته پته ده چې په الله باندې د بندگانو څه حق دی؟ هغه وی الله ورسوله اعلم، الله ته پته ده، الله رسول ته پته ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې بنده باندې د الله حق ده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، چې د الله د عبادت کوي چې الله سره څوک هم شریک جوړ نه کړي. خجی نو بیا د بنده حق په الله باندې سره، نو د بنده حق په الله باندې ده الله يعذب من لا يشرك به شيئا، چې چا هم شرک نه کړي په دنیا کې اگر کو نور ګناهونه دي شوي نو الله به ته په آخرت کې عذاب نه ورکړي، الله با جهنم ته نه لګي. دا په الله باندې حق دی. حق معنا حق تفضلی دی، په خپل فضل ځان باندې یو څه لازم کړی دی په موت د رحم په بنیاد. نو معاذ ابن جبل فرمایي رضی الله عنه دا الله رسول ته دې خبره زیر خلکو لور کما افلا نبشر به الناس، خلکو له زیر ورکم چې خوشاله شي. نبی علیہ السلام فرمایي ولا تبشرهم، زیر مو ورکوا فیتکلوا نیک اعمال بپریدي او د الله په هغه خبره نه به غلط مطلب والی چې اسې مونږ الله بخښه، بس موږ مکه ضرورت نشته، نیک اعمال مکه ضرورت نشته. پرېږده چې نیک اعمال هم کوي او په الله خو ګمان ساتي. صرف خو ګمان کافي نه دی چې الله غفور رحیم دی او مسجد ته په سترګو نه لیدلی، الله غفور رحیم دی 60-70 سال تیر شو قرآن د کولو کړی نه دی، الله غفور رحیم دی او نافرمانیان دي، دا کمال نه دی. الله غفور رحیم دی ورسره نیک اعمال دي. نو دا دوه خبرې چې کله خوف سره د امید جمع شي تک ته ویل کېږي ایمان. الايمان بین الخوف والرجاء، د الله نه بدومره یریږي او الله کله حساب شروع کوي دي شاول ما ورلل کې جهنم او دومره امید بم لري چې الله چې کله ته په بخښنه راشي نو ان شاء الله اول مغفرت به زما کوي. دومره مې د امید هم دی. نو خوف او امید مینس کې به اوسېږي، نه دا چې بس بربادم ضرورت نشته سم غر کې. دې ته وایي نو امیدي. نو امیدي د مؤمن په ژوندۍ کې نشته، دا به د ژوندۍ د کتاب نه وبس.